رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو نو صحابه کرامو منځ کې دا اختلاف و چې نبی علیہ السلام به چیرته ښخ و، ځکه ډېر عظیم شخصیت وفات شوی دی. نو حضرت ابوبکر صدیق صاحب راغی ویل د الله د رسول نه ما اورېدلي دي چې د الله پیغمبر په کوم ځای کې وفات شي په هغه ځای کې به ښخېږي. چونکې نبی علیہ السلام د حضرت عایشې په کمره کې وفات شوی دی، نو په دغه ځای باندې به نبی علیہ السلام ښخ و. نبی علیہ السلام بسترې راوچته کړله په کوم ځای چې د نبی علیہ السلام نه ساه ختلې وه، او صحابه کرام راغلو په هغه ځای کې ولا قبر وکنستو، په دې کمره کې په دې حجره کې دننه ولا قبر وکنستو. بیا د نبی علیہ السلام د وفات نه وروسته 2 کاله او 3 میاشتې پس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا وفات شو، لومبی خلیفه د مسلمانانو. نو جون کې دا رسول الله د حضرت عائشہ خاوند دی او ابوبکر صدیق بلار دی. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وی چې لوري استا په دې کمره کې وګورئ د نبی علیہ السلام په خوا کې مال قبر کوي، ناغلی اجازه ورکړه. حضرت عائشہ فرمایي چې کله زما د پلار او زما د خاوند په دې کمره کې خخو، نو لک شان زید سیو د دې قبر خوا ده چې په دې کې دریم قبر راتلو. نو علما فیصله کړې وه چې دا قبر د بزر ځان د پاره ساتم، په دې کې به زه ښخېږم. او ظاهره خبر ده چې د نبی علیہ السلام په پښو کې او د نبی علیہ السلام په گاون کې یو سړی ښخېږي، دا څومره لوی سعادت دی. یعنی دا د مسلمان ارمان وي چې الله رب العالمین ماله په حج کې یا په عمره کې مرګ راولي او په بقي کې الله تعالی ما ښخي. یو خبره بس انسان ته بل یادېږي د دې خبرې دپاره چې الله ماله مدینه کې مرګ راکړي. وی حضرت عمر به 15 وخته په مونځ کې دا دعا کوله چې اللهم ارزقنا شهادة فی سبیلک و فی بلد رسولک. اے الله زه ستانه شهادت غواړم، ستا په لار کې ستا د پیغمبر په ښار مدینه کې درنه غواړم. حضرت عمر ویل په هر منځ کې دا دعا کوله د پیغمبر په ښار کې درنه مرګ غواړم. او امام مالک رحمه الله چې ډېر زیات مالدار و په دې امامانو کې ویل هغه سره د دې نه چې د مکې او د مدینې په منځ کې 8 ورځې فاصله و چې سړی ښه په قلاره باندې ځي په اسې په اوښ باندې او پکې دمم کوي او شپه پکې سفر هم نه کوي. په 8 ورځو کې یا په 2 ورځو کې سړی مدینې ته رسېدی شي او د مدینې نه مکې ته رسېدی شي. امام مالک رحمه الله د کپړې یو ډېر لوی تاجر دی، د مال دولت کمې ورسره نه و، خو صرف په عمر کې یو ځل حج کړی دی. کله به چې د حج دا ورځې راغلې او دا خلک به د مدینې نه مکې ته روانو، نو دلته به چا ویل چې امام صاحب حج نه ځئ؟ وی چې نه نشم تللی. حالا کې په هغه زمانه کې بلکې د هغې زمانې نه وروسته سفیان ثوري په باره کې راځي چې هغه 80 حجونه کړي دي. هغه زمانه کې به حج کول د خلکو ډېر لوی خواهش و. امام مالک ته چا ویل چې ته ولې حج نه ځې؟ داسې چل دی. وایي هغه ورته ویل چې زه غواړم چې الله تعالی ماله مرګ راکوي چې په دې مدینه کې راله مرګ راکړي، په دې بقي کې زه ښخ شم د نبي علیه السلام په دې ګاونډ کې. نو که زه چېرته مکې ته لاړ شم یا په مکه کې راله مرګ راشي یا راله په لاره کې مرګ راشي، نو زه په دې باندې خفه کېږم چې د مدینې نه زما قبر چېرته بار لاندل شي. د دې خبرې دپاره خلک تمنا کوي او دا دعاګانې موږ لم پکار دي چې موږ هم دا دعاګانې کوو چې الله تعالی موږ له مرګ مدینه کې راکړي. او بیا د نبی علیه السلام په دې ګاونډ کې او په دې بقي کې انسان ته دا توفیق ملاو شي چې الله تعالی ول قبر ورکړي، دا خو ډېر لوی سعادت دی. د حضرت عائشہ رضی الله عنها هم دا ارمان دی چې ما ته مدینه کې مرګ راشي. بیا د نبی علیه السلام په ګاونډ کې او د نبی علیه السلام د خپو په خوا کې خو کله چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کله وفات شو، دم شهید شوی دی او په دې جمعات کې شهید شوی دی. حضرت عمر رضی الله عنه چې کله وفات کېدو نو د ساري مانځه ته مخکې شوی دی او یو بدبخت او ته په دې منبر کې په دې محراب کې پټ شو او عبدالرحمن بن عوف کله چې الله اکبر وایي او دا سورۃ الفاتحه شروع کړې وه چې په دې کې چغه کړی چې سپي وچی چلم حضرت عمر आवाज وکړ اکلنی الکل. موږ چې سپي دلته څه کوي؟ په دې دوران کې د ملګرو دا صف مضبوط کو چې کله سخت مضبوط کو نو ویل یو الله کو ویل دا بار تختیدو هغه راګیر کو ابو لولو پیروز دا غنوم دی واغې پرځې کې مردار کړم دی د په حضرت عمر باندې په تور باندې گزار کړو. ویل مونږ کور دراوړو ویل هغه د خېټه ول سیرلې و مونږ د شودو شربت وګاړي په خېټه باندې وته بار بار ول مونږ د دوايي کول او هغه علاج نه کېدو حتی 3 ورځې پس بیا و پات شوی دی. او په 3 ورځ باندې عبد الله ابن عمر فرمایي چې زما په غېږ کې پروتو او دا وینه ته وتل او جوړېدو نو ویل ما ته وی چې بچا د سکار دی چې یو خو ما ته معلومیږي زه په دې بیماری کې زه وفات کېږم زه جوړېږم نو یو خو داسې وکړه چې دا پلانې کسان راغونډ که شپږ کسان یې وتیار کړل چې دا راغونډ کا چې دې ته زه خپل نصیحت وکړم. حضرت علي او عثمان او عبدالرحمن ابن عوف او طلحه او زبیر ابن عوام او حضرت سعد دا شپږ کسان یې راوستل او ته ورسره کښېنه او د دې شپږو کسانو په مخ کې هغه د حکومت په باره کې او د خلافت په باره کې بهترین نصیحتونه کړلي او ویل په آخر کې ورته ویل چې بچا لاړ شه او حضرت عایشې ته به زما اول سلام ووایې د رسول الله بیبي ته او دویم به ورته ووایې چې حضرت عمر فرمایي چې زه خبر شوی یم
چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې تا ځان له قبر له ځای پرېښودی نه ماته پته نه و که ستا خوښی زه ډېر سخت یېرېږم حضرت عمر ورته چې ډېر یېرېږم چې زما به څه کېږي اخوا دومره عظیم سړی دی نبي علیه صلات وسلام ته زیری اورولې چې عمر جنتي دی ویل حضرت عایشې ته ووایه چې زما سره ډېر غم دی د آخرتو نو که ته مهرباني وکړو دا کوم ځای چې دا د ځان دپاره خاص کړی دی نو که دا ماله راکړې نو زه به ستا ډېر احسانمن یم او ویل داسې وکول به ته سلام ووې او د هغې نه وروستو به داسې وکړي چې بیا به ورته دا خبره وکړو بیا به راشي ما ته به جواب ووې عبدالله ابن ابی زه لاړم ویل زه چې کله ورغلم نو ما تپوس وکړو چې مور شته دی ویل چې او مور شته ویل چې زه دننه ورغلم حضرت عایشه دیوال ته ناسته و ژړلې په حضرت عمر فاروق اوس په ټول خلکو باندې غم دی چې خلیفه چاوالی دی وفات کېږي ویل ما ورته سلام ووایو د خپل پلار ویل چې چېرته راللې د هغې خیال دا و که حضرت عمر وفات شوی دی ویل چې څنګه رالې ما ورته ویل چې مور حضرت عمر زما بابا د باندې اول سلام وایي او دویم درخواست کړی دی چې کوم ځای دا د ځان دپاره خاص کړی دی نو دا ځای هغه ځان له غواړي وایي چې دا خو ما ځان لپاره ایښی دی په دې امید باندې چې زه به د نبي علیه السلام په دې پهلو کې دفن کېږم خو زه چې حضرت عمر درخواست کړی دی نو زه به دا درخواست قبول کړم او بالکل دا ځای ما حضرت عمر فاروق له ورکړو دومره لویه ښېګړه دا په امت کې چا نه ده کړې څومره لویه ښېګړه چې حضرت عایشې کړې ده د کور ځای به څه شي او دارنګې د دکان ځای به څه د قبر ځای او هغه د نبي علیه صلات وسلام په خپو کې هغې ورکو حضرت عمر فاروق ویل واپس چې کله وی زه رالم نو حضرت عمر فاروق صاحب ناست و سملاستونو حضرت حفصه او دا خلک ورته ناست چې سم له ویل چې نه چې نبي علیه صلات وسلام بیبي ماله څه جواب رالیږي عبدالله ابن عمر ویل چې رالمه ویل فورا راپاڅېدو چې بچیا څه جواب یې درکړو ما ورته چې مبارک دی شه اتا چې کوم څه غوښتل نو حضرت عایشه هغې ته راضي شوې ده و چې دا ځای ولې بالکل ورکړه د الله شکر یې ادا کړو او بیا یې وویل چې داسې کار دی چې زه خوشحاله یم اوس خو کېدی شي زما د یېرې د وجې نه دا خبره کړي ځکه زه خلیفه یم او زما نه یېرېږي په دې وجه باندې چې دا خلیفه دی چې کله مړ شوم نو چې کله تلئ او مالم قبر کنستو نو بیا به هم ترې تپوس وکړئ چې ګورئ دا پرېږدئ که نه پرېږدئ او ویل چې بیا هم راله کله قبر وکنستو زم ښخولم بیا به ترې هم تپوس وکړئ ګورئ ځکه دا خبره ډېر خطرناکه خبره ده او د هغې نه وروستو کله چې عمر فاروق په دغه ورځ باندې وفات شوی دی هغوی لاړل چې بالکل ما وله ځای ورکړی دی او حضرت عمر فاروق صاحب د رسول الله صلی الله وسلم په خوا کې او دغه په دې مجلس کې دفن شو دومره عظیم خلک دی چې د نبي علیه صلات وسلام ته سلام کول دا خو د مسلمان یو ارمان چې زه ورته سلام وکړم خو داسې کوم خلک چې تلي یې روضې ته د رسول الله سلام هم ګړی نو چې سړی کله ورشي نو اول سلام چې رسول الله ته وکړي السلام علیک یا رسول الله نو خواته ورسه بیا د حضرت ابوبکر صدیق قبر دی خلک په هغه باندې هم سلام وکړي السلام علیک یا ابابکر او ورسره نږدې د حضرت عمر فاروق روضه ده السلام علیک یا عمر دا دومره عظیم سعادت دی چې الله رب العالمین دې دوه صحابه ول ورکړی دی دا شیعګان بدبخته دا فسادیان چې دي د حضرت ابوبکر او د حضرت عمر دشمنان دي او د حضرت ابوبکر او د حضرت عمر سره په زړه کې ډېر لوی بغض دی دا د امت د ټولو نه بدبخته خلک په دې وجه باندې چې دومره عظیمو خلکو د سلام نه دوی محروم دي او دا ضد داسې خطرناک شی دی ضد ما په خپله باندې په عمره کې ما دا شیعګان لیدلي دي چې کله د رسول الله څخه روغه د نبي علیه السلام باندې سلام کوي تاسو کوم کسان دلی په دې باب سلام باندې کله سړی ورننوځي نو ګس طرف ته د رسول الله روضه د خې طرف ته د رسول الله محراب دی نو دوی په دې محراب باندې نه ورځي دې روضې له ځکه چې دلته ورځي خو د ابوبکر صدیق او د عمر فاروق خبر دی او دا بدبخت بار د دې محراب بار په هغه ځای راتاو شي د بار د نبي علیه الصلات وسلام ته سلام کوي د دې وجه نه چې په دې باندې زموږ سلام پرې نه وځي دا د بدبختۍ هغه د دې هغه یو قسم هغه انتها ده چې دومره بدبختي کوي د خپل ځان سره